الحکیم. اولنې سوال په دې کې دی د ملحد اویس اقبال او په دې د اول نه ځان پوهه کې په دې مسله باندې چې زمونږ کابرین تاسو کله وګورئ کنه نو الحاد به تاسو ته نوی پیتنه نه ښکاري. بله ورځ طارق پټان ورته وایي که څه هغه یو لیکچرز ورکړی نو هغه پکې دا بیانولی چې د ملحدینو درې چاله دي، په درې چاله کې هغوی تاسو له راتاویږي. خپل څه ذکر کولو ملحد ویل چاته وایي چې د الله د وجود نه انکار کوي. ناچا په خپل باندې اکثر دا خبره کوي نیم علم دا د دین نقصان دی، نیم مولا نقصان د دین دی. چونکې دا یو دوه درې چیټ جی پی ټي دا شیزونه سرچ کړي نو هر سړی ځان ته د ملحدینو ډاکټر وایي. زما ګیله ده د خپلو علماو نم ده، د خپلو طلباو نم ده، د خپلو عوامو نم ده، او ګیله مې په دې وجه باندې ده چې حضرات صاحبان تاسو چرته اکابر پړاو کړي نه دي. زمونږ دا بعضې علما چې دومره زور ورکوي چې اکابرو لمن مه پرېږدئ، د دې اصل وجه څه ده؟ چونکې د مفتي شمایل ندوي صاحب او د جاوید اختر مناظره عوامو ته نوي ښکاري او دا اعتراض عوامو ته نوي ښکاري. اشرف الجواب د حکیم الامت از اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کتاب دی. که چرته تا دوا کابرینو کې صرف دوا استیانی پړاو کړي وي نو تا ته به پته لګېدلي وي چې ای دا الحاد د 2026 د ابتدا کار دی که نه دا د کم وخت نه را روان دی، دا د کم وخت نه را روان دی. ګورئ دا کتاب دی لیکل دی په څلورو خبرو باندې څلور عنوانات دې ته د ورکړل دي. اولنی د غیر مسلمونه چې په مسلمانانو عقایدو باندې کوم اعتراضات شوي دي، مثال په طور ذبح د حیواناتو، مسله د غلامۍ، مسله د رسالت، سزا د مرتد، دفن د مړي دفن کولو باندې چې کوم اعتراضات دي اول په دې کې د جوابات ورکړل دي. دویم عیسی چې د په هغه کې د شیعګانو، د بدعتیانو، د وهابیانو او د جاهل چې کم عوام جاهله طبقه ده د هغوی کم اعتراضات او شبهات دي په ترتیب سه دا ذکر کړل دي. او بیا یې پکې لیکلي د علماو او عوامو دپاره یو شانتي فایدهمند کتاب دی. دا دریم کم چې دا نوی تعلیم دی زمونږ او تاسو ورته عصري وایي، د دې 109 شبهات عقلي و نقلي جوابات. ته چرته ځه که زما دا خبرې یو یونیورسټۍ طالب ته واورې که نو ته تپوس وکړې ستا 109 اعتراضات په اسلام شته؟ نه هم نشته. او د 109 را ذکر کړل دي. او بیا څلورم باب د انسان په پیدایش باندې د نبی علیه السلام جسم مبارک عرش ته تلو، معراج کولو، حیات د شهیدانو چې شهید ته په قبر کې ژوند دی، عالمي مثال، عذاب و ثواب، پل صراط، حقیقت، په دې اعتراضاتو باندې دا لیکلی شوی کتاب. دا د اشرف علي تانوي د ټول نه کچې کتاب. اوس ته به خپله باندې سوچ کوه چې خطبات د اشرف علي تانوي یا نور کتابونه رحمت الله تعالی علیه نو طارق پټان صاحب خود اول نه غلطي دا کوي چې ګوره که تاسو مطالعه نشته کم از کم تا د علما نه دي کتلي او تا ته پته نشته نو په خاموشه کښېنه. دومره دنیا د خاموشه ناسته ده، د خپل پیشکش سه کار دی، د بلب سه کار دی، د هیټر سه کار دی، د دې شیزونو سه کار ساته، ستا د دیني مسلو سه کار دی. اول درته موږ دا وایو. بیا که کېیم بیا کم از کم دومره ووایي چې زه ریسرچ کوم، زه دا نه کوم چې زه عالم وچېړم. زموږ د علیمان چې دی هغه دې تن راځي علیمان، ته د عالم نه خبرم دی، تا ته ځکه یو ناشنا شیخ ښکاره شي که نه بانډه چي که نه. زموږ خلک څه وایي بانډه چو ته، یو بانډه چی وایي تلی و ښار ته تلی نو چتون یې شمارول، نو چې چتون یې شمارول ښاری راغلی ویل څه کوې ویل دا چتون یې شماروم. او ورته ویل څو دې شمار کړو، دا بانډه چی ورته وایي 10 ویل شا به 10 روپۍ راله، ښاری ورته وایي. نو ښاري ته 10 روپۍ واغستې ویل 10 چتونه دې شمار کړلي، چې لال د ځان څه غلي غلي وخندل ویل ښه مې دوکه کړې، شمار کړي مې 13 شو او 10 روپۍ مې درکړې. هغه شی دا دی که تا ته پته نه خو بس خاموشه کښېنه. او زه دې مولیانو ته مې د الله او د رسول خاطر وکړئ د دې موبایلونه لږ راوځئ، د خپلو اکابرونو کتابونه وګورئ چې تاسو ته پته ولګي. بیا به شاذ او نادر تاسو ته دا مسله نه ښکاري. نن چې تاسو ته شاذ او نادر ښکاري صرف په دې بنیاد باندې ښکاري. تاسو هلته خپل مشرانو کتابونه نه دي کتلي. دا نن اعتراض نه دی چې دا په 2025 کې راوچت شو، په 12 میاشت 2025 کې دا اعتراض راوچت شو. د وخت دا سوال دا د 2025 سوال نه دی، د ټیم سوال دا د 2025 سوال نه دی.
په الله جل جلاله اعتراض دا د 2025 نه دی خو موږ باندچي په دی وجه چې زمونږ هر یو ته دا یو ناشنا شیخ کارا شنو موږ له زور ورکو چې اوهو نور په حقیقت کې تا قاسم نانویتی ویل نه دی او کتلې دی نه دی هغه صرف یو کتاب درته زنوم یادوم زیاتې پرې د انتصار الاسلام د الله بنده په نسخه د قرآن اعتراض او داسې جوابو چې د هغه دور کې خلک مطمئن کړي نن خو تاسو په سکند کې مطمئن کولای شي نن خو په سکند کې انسان ته مطمئن کولای شي مثال دا د ټیم سوال لا والا دا ټیم د موبایل لپاره دی ټیم خو د جسم د پاره دی د ګټې د پاره ټیم شته نه سوچ زما په الفاظو وکړي زه وضاحت نه کوم زیات دا ټیم د هوا د پاره دی نه ټیم د څه شي د پاره دی چې کوم شی جسم لري آسان الفاظو کې چې تا خپل عقیده زده کړه په تاړو اعتراض نشته لکه زه تاسو د اویس اقبال اعتراض ذکر کوم او بیا جواب ذکر کوم تاسو ورته په خپل سوچ وکړئ چې دا الحاد کې کوم سړی ورنوته دی نو د دومره سوال نه دی او نه دا ګوره زیات خطرناک دی اسلام ته ځکه هر سړی ته پته لري چې دا شی د اسلام صفا دشمن دی نو د هغې نه خطره اسلام ته نشته الحاد په اصل معنو کې چا پېژندلی نه دی الحاد خو زموږ د لیکچر زرو صاحبان راوایستو الحاد خو دې فتنو راوایستو دا کمې فرقې چې د اسلام په نوم زموږ په دې وطن کې جوړې شوې الحاد ته اصل کې لاره دیو کولا وکړه والله لازم دیو د دغه شان ډیبیټ جوړ کړي زه ورسره ثابتوم دا لیکچررز هم راوغواړي دا کم چې په موږ ملیانو پسې لګیا په خبره ها طارق پټان صاحب ته زه بیا ویم په تصور بال شاله که چې خلکو ویلې چې دیوبند په هره زمانه کې د اسلام دفاع کړله دا فرقواریت شروع شو ته د فرقواریت نه چا خبر کړی ته فرقه پېژنې که دې ته فرقواریت وی نو ته متنفر دې ته وایي چې عوام او علما ټول متنفره کړي د دې دین نه یو لیټۍ جوړه کړي د اکبر باچا دین ته جوړ کړي فرقواریت هلکه یو سړی خپل منهج ذکر کوي لکه د نن دور د خلکو اعتراض سره د پاکستان په علماو باندې په تمام عالمي دنیا کې د ترک علماو دا په هغه دور کې ویل چې کله فلسطین باندې سخت رااله د ترک علماو چې ګوره کم طاقت د پاکستان د مولا سره دی هغه د بل دنیا د مولا سره نشته د افغانستان د مولا سره هغه طاقت نشته کم چې الله د پاکستان مولا له ورکړلی تر ننه پورې د پاکستان مولا په پیسې باندې نه دی خرڅ کړی او پاکستان کې زه کم علما یادوم علما حق علما دیوبند واحد دیو دی والله په دې دور کې د عمران خان د اوټ په وخت کې علما خطبه ورکړي په منبرونو باندې مقتدیان خلاف را پاسېدو مولیانو منبر پرې خودو خو دلته به ونه کو چې ستاد جمعه د ډوړې د پاره ستاد تنها د پاره د خپل خبرې ناوړې دلې په خپل خبره کلک د کلک علما ته په یو دنیا کې نشي خو دی په سعودي کې صرف یو عالم فتوا دا ورکړه چې 1400 سال د مسلمانانو عمل دی په 10 رکعاته تراویح دا په حرام کې کیږي او دا اجماع د امت ده او د اجماع د امت نه منکر کافر کیږي په ځینې اوقات کې د اجماع د امت نه کول چې دا گمراهی ده سعودي د هغه مولا ورکړه چې پته ونه لګیدا او تاسو چې صحیح صفه تحقیق وګورئ عبدالرحمن سودیس ورسولي تراوی لاسو تراوستي او څومره صفتونه زموږ دا خلک کوي د الله بنده ته د دې پته شته چې د اجماع مسله د بګاړ کړ د دې څومره فساد امت ته جوړ شو نن دې دا ختمه کړه سبا بله ختمه کړه بله ورځ بله ختمه کړه بس د دې دین نه یو شی جوړ څنګه چې خلافت عثمانیه په ټوکړو کې تقسیم کړه تباه او بربادي کو داسې بل اوس دین په ټوکړو کې تقسیم کې تباه او برباد وکړي ته ورته خان د سعودي مولا دی په ګاډي کې راځي په ساري رومي الله چې لو کعبې ته مخامخ ودرېږي 250 کراته تی ابو جهل هم تاو شوی نو لک سوچ خاما ویل ما جواب دسی ورکو نوجوان را سکی ناس ماته ویل چې جی زمنګ د عمل چې څومره خراب دي د دې مولیانو د بحثونو او حقیقت په دې وخت کې د بعضی مولیان د سیدي په خپل منم چې هغه د الف نه په باندې پیږي ما مثال به تور بلال دیوبندی چې ورته وي په والله لازم د دراج زما په مخ کې په موضوع باندې یو غنټه تقریر وکي څنګه چې زه خطاب کوم دا صفه خبره ده او زی صفه هم کو څوک چې خپل صفات کې کوم خپل غیبت وکم
دا زما په شانتي یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې په یو موضوع باندې بحث وکړي او خلک دې مطمئن کړي نه شي کولی. خو دې ته نر دی چې بس جمعیت والا مشرکان دي، جمعیت والا کافر دي او زمونږ په دې کې بعضې دي بس اشاعت والا داسې اشاعت والا داسې کښېنه مړه په قلاره باندې د الف نه په با نه پوهېږي. ها چې کوم عالم پوهېږي موږ د هغه څه سپین ولاړ وي چې ته د عقیدې دفاع کوه، د حق دفاع کوه، ښه نیغ د زمري په شانتې ودرېږه، موږ د بسې وروسته ولاړ یو. خو بهرحال د دې عوامو د دې اعتراض جواب ته ګورئ چې دوی هر شی رالي په مولا یې ورتین کوي. ګل چاهت به تاو شي هم په مولا ورتین کی. یا خدای پاک ګل چاهت بس پکې چا راووس. ها په ملک مړی وشي په مولا ورتین شي. الله دا الحاد اصل کې دا روان دی. دا الحاد اسلام ته نقصانی دی چې څوک د قوم پرستی په نوم کوي، څوک د دین په نوم باندې کوي. سپین الحاد دا دی چې اسلام ته نقصان ورکوي. دغه الحاد اسلام ته هیڅ نقصان نه ورکوي. دغه که ډېر زور ولګوي نو په لسو کالو کې د 100 کسان واړی. او دا الحادو دا په سکندونو کې صفا عقیدې والا ساده لوح مسلمانان تباه و بربادوي. دا الفاظ زما طارق پټان ته دي. تاسو واورئ بیا زما په دې خبرو باندې غور وکړئ چې زه څوک دي او کم زګین کې د سپین حقیقت. جی ما ته نوجوان اعتراض وکړو د نیشنل والا، ما ته چې مولانا په دې باندې ملک پوه کوس چې دومره نقصان چې علماء دې ته ورکو پاکستان ته. ما چلو جی زه ستا اعتراض هم ومانو چې موږ د عقیدې محنت کو، په عقایدو باندې بحث کو، تکلم پې کو، د اسلام د دفاع دپاره ولاړ یو او زموږ نه نقصان دی. ټیک شو. اول خو سوال دا دی چې نقصان باله زمانه وی چې ما د دې ملک د خزانې نه تنها اغستې وي. ما ستا 10,000 روپۍ چې د چپړاسي د خپو خاوره د هغه اغستې وي. خو زه درته معلوم یم په ترکي کې شته داسې، ترکي کې صرف زموږ حنفیان دي ټول، هلته اختلاف نشته، الله پاک ساتل دی. مای ترکی ولی روسته ده، تا ترکی نزیات ملیشیا ده، ملیشیا ولی روسته ده، انډیا ولی روسته ده، بنگال ولی روسته ده، سعودی ولی نراوزی. هلته خو زه ته وی نشته که نو مرکز د اسلام د هر څه بګې چلیږي. خلتی بیا زیاړه وتښتېده. تا ته چې کوم اعتراض کې ته خو نورې دنیا ته لږ سوچ وکړه که نو نظر دې په خپله باندې په مثال د ټوپ د سر دی په لږ زګین کې رابند دی، فلږ معمولي شان زګین کې رابند دی. دا ته چې کوم اعتراض کې دا اعتراض دې ته وکړه ټولې دنیا ته وګوره. ما زه به یې درته ووایم اسلام چې څومره وروسته دی دا د حکمرانانو د وجې نه. زما د ملک حکمران په اجلا د پیسو شیندلو پابندي ولې نه لګوي؟ چې کم سړی پیسې وشیندي د ملک لاسرسي 1 کروڑ دی جرمانه کی، دا 1 کروڑ روپۍ د راوالي په غریبانانو دی تقسیم کی. سیب نقصان چې غربت ملک ته ورکړل دی دی همیشه د پاره دی میراثیان ورکړل دی، ملک طاقتور ورکړل دی. او ستا د ملک د پاره جنگ پوج کوي، ګیله د پوج نه ولي نه کې د مولیانې کې خوا په کور کې د خور حق دی. مولوي صاحب تی ووایه دې ته د ویلو ساجت دی چې دومره صفای انسان ته پته وي چې ما د بل په حق باندې ډاکه اچېله. مولوي صاحب تی ووایه څه اعتراض کې لږ د شپې سوچ چېرته وکړي چې د خولې د دا غول راخیږي دا ته څه وی غولخوره. نو طارق پټان هم داسې لګیا دی د سیب چې څه وشي هغه ویل پکار دي. مفتی شمایل صاحب میدان ته راغی، چا ویل علماء دیوبند دفاع وکړه، ته وایي بالکل دیوبند والاو دفاع وکړه د اسلام. دې ته پکې اوس حاجت دی. فرقواریت ته فرقواریت پېژنې؟ دلته زما چلنج دی، دلته زما څه په دې فرقواریت کې نه دی چې په دې لفظ څومره دنیا دوکه کړه والله که د دې نه زیات نقصان بل ورکړ. ته چې د چا پیروي کې سپینه خبره درته کوم، خصوصا په هغې باندې دیوبند والا علما ردونه کړل او کوي پې لګیا دي، دیو نه قلارېږي. که دا ټوله دنیا یو طرف ته شي خو چې تر څو پورې دا عقیدې تا نه بدل کړي پرېږدي. دله قسم ورکړه ستا د پیغمبرانو په باره کې څه عقیده ده؟ عقیده خو بیان که کنه چې د چا عقیده نشته د هغه اسلام د کم زګین نه دی. ستا د پیغمبرانو په باره کې عقیده څه ده؟ نمبر 1 دا ما مخکې ویلو. ستا د صحابه کرام په باره کې عقیده څه ده؟ نمبر 2. نمبر 3 ستا د امامانو په باره کې عقیده څه ده؟ 3 عقیدې خپلې بیان که په دې بابت چې ستا څومره عقیدې تا هغه عقیدې بیان که موږ په هغې باندې رد وکړو.
منګه اډو ستا جماعت نه یادو اډو ته چې په چا پسې روانې زاغه نه یادو بس دا درې قسم عقیدې دي دا بیان کې نر دي شي چې په دې باره کې دومره اسلامي عقیدې دي او دا زمنه منګ بیا راغې نه بعد وګورو چې دا شی د چا پیرو کار دی او دا څه وایي زما عرض داو ما د ملحد اویس اقبال د سوال جواب تاسو له درکاو چې څومره آسان سوال دی او دا کچو چې څوک یې نه پیژني هغه علماو په کتابونو کې لیکل دی دا 2 کتابونه ما تاسو ته ویلو د دې نه علاوه هر عامي سړي ته مثال په تور مکتبو والای یا د مسجدونو امامان هغه د قاسم نانوتی صاحب کتابونه کې دی مسجد کې ولار ماري جوړ کړي هغه کې به پراته چاول دومره ټیم له بیوړي واپس به راوړي چې دا عوام په خپل دا کتابونه وګوري دي ته خپل پته ولګي بیا په دې باندې چې تو پسې نه زی دوی ته بدایو ناشنا خبره نه ښکاری بیا خو چې تا کتلې نه دي او زه هم دا یو کتاب اشرف الجواب ورته کیده بس یو څو کتابونه وېسو کې چې کم تعلیم یافته دی لګي وګورئ چې پته ورته ولګي چې د نن څومره وخت مخکې دا سوالونه شوي د دې جوابات ورکړل شوي هندو پسې راغی حکیم الامت اشرف علي تانوی رحمت الله علیه پسې وی فرمایل چې حضرت زما سره سوال د کاغه حل شو نو بیا جواب اسلام قبلو پټول علاقہ کې ګرځي په دور کې د عالم سره جواب نه دی ورته یې څه جواب دی تاسو وایي چې الله لیده کوي نو دا د اویس اقبال سوالم دی په دې موجوده وخت کې دا اویس اقبال هم داسې سوالات دي زه صرف عوام پوهیم چې تاسو ته لږه پته ولګي هسې نه چې بیا نادیده کېږئ مو جی زما سوال دا دی دا 2022 خطاب کې ما ویل احسن عمله اکثر عمله خطاب کې دا بیان دا جواب ما کړی هغه وخت کې زه په خپله سوچ کوم چې د 19 کالو غالبا زما عمر بصارت تاسو وایي چې ان الله بصیر الله لیدونکی دی ان الله سمیع الله اوریدونکی دی الله کلام کړلی قرآن د الله کلام دی چې قرآن د رب کلام د رب د فارس زبان دا هغه سوال دی دا سوال دی چا دی د هندو دی اوس یې ته دهري وتاړو دهري دا سوال کوي ستاسو قرآن کې دی نو صاحب ته ماته دا ووایي چې الله لیده کوي نو د الله سترګه شو الله اوریده کوي غوږ شو الله ویل کوي ژبه شو او دا شیزونه خو تاسو په خپله نه منئ الله د جسم او د اعضای جسم نه پاک دی دا زموږ عقیده ده د جسم او د اعضا د جسمونه پاک دی خو کله چې دا شو چې الله لیده کوي نو بیا خو سترګه شوه بیا خو غوږ شه د الله لپاره ژبه شوه اوس ټول هندوستان کې وایي زه ګرځم هندو یم اسلام به قبلون خو که د دې سوال جواب میلاو شو اشرف علي تانوي له الله علم ورکړی ورته ویل ګوره ته لیده کې ویل ها وی په څه کې ویل په سترګه او ویل سترګه پسې لیده کې هندو غلی شه وی تا اورېده کې وی ها وی په څه کې ویل په غوږ ویل دا غوږ دې پسې اورېده کې غوږ خو په خپله غوږ دې لید اورېده کې وی ته ویل کې په څه کې ویل په زبان ژبه او دا ژبه ویل زبان په خپله ویل کوي نو الله دپاره نه سترګه شته نه غوږ شته نه زبان شته الله جل جلاله څنګه چې سترګه په خپله لیده کوي دغه شان الله په خپله لیده کوي د سترګو ضرورت نشته غوږ څنګه اورېده کوي د بل غوږ ضرورت نشته داسې الله ته هم د غوږ ضرورت نشته ژبې ته د بلې ژبې د ویلو ضرورت نشته داسې الله ته هم د زبان ضرورت نشته ای لاس راونی په ټیم باندې اسلام قبول کو یو دا نه دی داسې هزار باج د دې علم ته مطالعه کوي نو انسان ته پته ولګي چې د په هغه دور کې دا کم جوابات ورکړي په دې سوشل دور کې علما نشي ورکولی په سوشل دور کې نشي لکه موږ ته ما باندې یو سړي یو ځګین کې سوال وکړو دغه شانتي ملحد ذهنو چې جی تاسو وایي چې الله یو ما بیان کې ویلو چې الله یو داسې فرشتې پیدا کړل دي که نو چې څنګه دنیا حالات پیدا کول د دین مخکې پیدا کړي او قیامت ته نږدې به هغوی د سجدو نه سرونه اوچتوي او بیا هم الله ته دا وایي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک څنګه چې ربه تا د خپل ذات ثنا کړل د داسې ثنا موږ ستا تر اوسه پورې ادا نه کړه ما ته وایي چې دیو له خوب نه ورځي دیو خوراک نه کوي اوس د هغه ذهن کې دا ګن پروت وي چې دا زموږ په شان مخلوق دی
پرشته زمونږ په شان دي ځکه مونږ ستړي کیږو نو ویده کیږو مونږ وږي کیږو نو خوراک د هغه ذهن کې هم داسې و نو ما ورته ویل ګوره که تا چېرته په ځان قیاس نه کولی که نو نه به د الله په باره کې ستا په ذهن کې غلط شکوک شبهات راتلو نه به د ملایکو په باره کې نه به د جناتو په باره کې نه به د انبیاو په باره کې هر شی په ځان مه قیاس کوه یار ما ته وایي څه مطلب ما ورته ویل دا موبایل دی دې کې ما چارجر ایښودی دی چارج ورته روان دی څومره ساعت چې دې موبایل ته چارج ځي دا موبایل چې زه استعمالوم نو څومره وخت استعمالولی شم اوس وکې داسې موبایل شته چې یو ځل یې چارج کړي که نو 28 ورځې کار کوي 30 ورځې کار کوي ما ورته ویل چې یو ځل یې صرف چارج کړي 30 ورځې مسلسل ته استعمالوه په هغې کې هېڅ فرق نه راځي بس چارج پکې دی کار کوي وی ها ما ورته ویل تا ته اصل کې پته شته چې د ملایکو خوراک څه شی دی د هغوی دمه څه شی دی ما ته وایي نه نو ما د خپل دین معلومات درته نشته که د دین معلومات وی تا به اعتراض نه وکړی وی څه ما ورته ویل د ملایکو خوراک چې دی هغه ذکر الله دی د الله ذکر دی او چې په سجده کې پرته د الله ذکر کوي که نه په خوراک کې مشغوله ده د الله په ذکر چلیږي ما ته وایي چې د ذکر خو د خوراک په شان نه دی شکل یې نشته نو مال چارج د خوراک په شان دی د چارج شکل صورت چا لیدل حالانکه دا چارج څومره کار کوي تاسو ورته په خپل هسې سوچ وکئ چارج څومره کار کوي خو د چارج شکل صورت چا لیدل دی او چارج لزه شاټ لږ ګوته ورله چې پته ته ولګي دغه شان مال ملایکې دي د هغوی خوراک ذکر الله دی څنګه چې د موبایل خوراک چارج دی څنګه چې د ذکر الله اصلي شکل تا ته نه ښکاري داسې د چارج هم اصلي شکل مال نشته او ما هغه هر وخت کې چارج کې ده نو د الله په ذکر باندې مامور د لګیا ده اخیره وخته پورې به کار کوي چونکې په هغې کې فور الله ایښودی دی نو دې وجې نه قیامته پورې ده او ستا په موبایل کې فور ستا د لاسو دی دا هم الله ایښودی دی خو سبب یې ولته ګرځولی نو د دې ټیم کم دی خو مالتا په ځان ما ته بس 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 جواب وشو بس 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 جواب وشو نو ګورئ اعتراض اکثر خلک کوي خو ورته سوچ په خپله باندې نه کوي څومره چې په شکوک شبهاتو کې خلک لویدل دي په څه وجه چې قیاس هر شی په ځان باندې کوي مسلم شریف یو شرح ده هغې یو مصنف رحمت الله علیه لیکلی یو خبره ډېره ښایسته یې لیکلې وه وایي په دې لالچوک مه راځه لکه دا نن دور کې چې خلکو شروع کړلی چې ټول مولیان دي د الحاد په خلاف د کم الحادو د اصلي الحادو او کوم چې وړوکی ملحد دی وړوکی ملحد په خلاف به خبره نه کوي اصل نقصان خو اسلام ته وړوکی ملحد ورکوي غټ نه ورکوي یهودي اسلام ته غټ نقصان نه ورکوي ځکه یهودي ته خپل دشمن مني لکه علي چې نبي علیه السلام خوب کړي دی یا رسول الله د یهود نصارا او کافرو نه تنګ نیم خلکو ته ویم جنګ له راسه لاړ شئ ځي تنګ د خوارجو نیم خلکو ته ویم جنګ له راسه ورشئ دا شینه مرداره او ټیک نه دي خلک راته وایي چې علي اخو قرآن وی اخو حدیث وی اخو علیمان دي اخو قاریان دي اخو تهجد کوي دا څوک وایي حضرت علي زم تا ته ویم چې اسلام ته غټ نقصان نه یهودي ورکوي نه نصراني ورکوي ورکوټې ملحد ورته ورکوي د اسلام په نوم چې کم راضیایي ورته ورکوي د قرآن په نوم به راضي ورکوي څنګه چې خوارجو نو دا ملحد او استقبال سوال درته ذکر به کومه دومره په تباسي بس دا دې دوه علما کتابونه وګورئ د دې نه علاوه عوام له تفسیر مفید ذخیرة الجنان فی فهم القرآن ذخیرة الجنان فی فهم القرآن دا د سرفرازخان صفدر صاحب دی په دې کې دا جوابونه را نقلی او د دا انداز هم ډېر ښایسته دی نو دا څه زمونږ په اکابرینو کې هر عالم کې کمال الله ایښودی دی چې د غیر جوابات په خپل دور کې کړي خو تاسو چې کتاب ګورئ د دې په مقابل کې نو اشرف علي تانوي صاحب د دې لپاره نور هېڅ کتاب ضرورت نه هغه ټول کتابونه ورته وکړي او شیخ قاسم نانوتي صاحب انور شاه کشمیری صاحب شیخ الحدیث و تفسیر شیخ سرفرازخان صفدر صاحب د دې جوابات آسان امولیان ته هم نادیده توب نور مه کوئ بس کې د الله او د رسول خاطر وکړئ ښه پوهېږئ که چېرته کتاب هم کتلی نو پته نادیده د ځانه ولې جوړې
اچھا چل دا اویس اقبال ملحد سوال دا دی چې قرآن کې الله ویل که دا مخکې چې ما څنګه ذکر کو د هندو سوالو د اشرف علي تانوي صاحب نه دغه شانتي د اویس اقبال سوال دی. اویس اقبال وی الرحمن علی العرش استوا، الله په قرآن کې فرمایي او د دې اویس اقبال په فطرت کې د قرآن مطابق فطرت الله التي فطر الناس علیها د نه په فطرت کې بار بار د الله جل جلاله د طرف نه आवाज ورکولې کیږي د فطرت گواہی کوي چې الله موجود دی. ځکه دا چې اول لازم السلام علیکم اول نه سلام کوي، اوس کې دې چې مسلمان شي ان شاء الله کا جوابات شوي مونږ ته خپته نه دلګېدل. نو السلام علیکم د دې څه مطلب دی؟ سلامتی دی پتا سو باندې د چا د طرف نه؟ د الله د طرف نه. بل خود سي څوک دا مني نو چې الله نه مني نو بل څوک د څنګه مني چې سلامتی بچا باندې وکي نو د فطرت کې همیشه د پر اول سلام کوي. دغه شانتي د الله نوم چې علی نو ذات باری تعالی دومره ښکلی علی الله جل جلاله انوم چې علی نو په فطرت کې आवाज ورکول کېږي د مانونه د فطرت نه आवाज راوځي. الله دې ورته د اسلام دولت ور نصیب کړي. سوال دا دی الرحمن علی العرش استوا، الله په عرش باندې ناس دی. دا اوس داغه معنی کړل کوم چې زمونږ د دې زګین وابیان کوي څه فرق شو؟ یو شی شو او خلک په دې پیږي یا وی وما قدر الله حق ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله معنا لی ید الله لاس د الله ید لاس ته ویو یا وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام د الله مخ به باقی پاتې کیږي. د دې اصل الفاظ معنی دا دي د قرآن متشابهات او د دینه منع شوی ده په قرآن کې په خپل چې په دې کې تاسو ګوتې مو وخی قراءته تفسیره و تفسیره قراءته. قراءت د دې تفسیر دی او تفسیر د دې قراءت دی. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کم خلک په دې کې بحثونه کوي دا بدعتي دي، په دې کې به بحث نه کوي، بس دا په خپل ظاهر باندې پرې د ثواب پیته ملاوي څنګه چې الف لام میم د دام د متشابهات بس دا په وای په ویلو تلاوت باندې اجر ملاوي د دې په معنی کې تاسو ګوتې مو وخی. خو بیا کوم معنی چې علماء مفسرین کوي او یا د دې لپاره جواب دی به ذکر کوم هغه دسی چې تاسو یاد ساتئ ید چې کله راشي نو زمونږ اهل سنت والجماعت اصاغر علما کوم چې رستو تیر شوی دی په دې معنی کوي چې ید الله فوق ایدیهم قدرت مراد دی. ید نه معنی قدرت دی. لکه زه تاسو ویم زما د لاسه هغه تاسو سونوي نو زما د لاس د وجه نه خو نه دی، یا زه تاسو ویم زما د مخه تا هغه سنوي نو زما د مخ د وجه نه ته سنو خدای د غیر زما د ټول ذات مراد دی. وجه نه اصاغیر اهل سنت واړه د دې د معنی کوي چې د وجه نه مراد ذات دی. ويبقى وجه ربك ذات د رب باقی پاتې کیږي نور هر څه به ختمیږي. یا د ید نه مراد قدرت دی. قدرت لکه مونږه خلک وایي دست قدرت سره الله په خپل قدرت سره دا هر څه پیدا کړل. لاس معنی نه علی زمونږه خلک پیږي د دې زګینو ده هغه خلک نه پیږي چې کم ځان نه پوي. زمونږ مشران نو چې ما څومره الفاظ اوریدلي ماشاءالله غو مونږ تعقیدی په خبرو کې خول او مونږ خپل مشران ته په زور باندې مشرکان او په زور هم په فتوی ولګولې په خپل پلار نیکونو باندې هغه دوه ټکي علم راغی او کم علم راغی د جذبات والا. یا الرحمن علی العرش استوا مراد دالی چې الله په عرش غلبه لري. سم مطلب د دې مثال استاد ګومن سیب ډیر خسته ذکر کړل. درې الکان ناس دي، د یو الک د پلار سره سیکل دی، د بل الک د پلار سره سیکلم دی، د سیکل سره موټر سیکلم ورساده، د دریم الک د پلار سره سیکلم دی، د سیکل سره موټر سیکلم دی، د موټر سیکل سره موټر کارم دی. درې وانه دي. د دې چې په خپل مابین کې باس راغی ولنوي زما د پلار سره سیکل دی سیکل، دویم زما د پلار سره موټر سیکل دی سیکل څه کې موټر سیکل مور سره سیکل خو دی. دریم ورته وي زې مړه غلی کینې په قلار زما د پلار سره سیکل څه کې موټر سیکل څه کې چې موټرم دی. بس درې وانه ذکر کړ.
اولنې سیکل ذکر کوي، د دویم د پلار سره سیکل هم دی خو هغه صرف موټر سیکل ذکر کوي، د دریم د پلار سره سیکل هم دی موټر سیکل هم دی خو هغه چې ذکر کوي نو موټر ذکر کوي، د دې ټولو نه غټ ذکر کوي. دغه شانتي د الرحمن علی العرش استوا مطلب دا دی دا یو ډیر غټ زور الله په بندګانو ورکړي چې په دنیا کې هم د الله باچایي ده، په دنیا کې هم د الله باچایي ده. لکه د درې مالک د پلار سره سیکل موټر سیکل او موټر درې وانه دي خو هغه صرف موټر ولې یادوي ځکه د دې دوو د پلار سره موټر نشته نو د هغه څیز یادوي چې کم د دې اولنو دوو د پلارانو سره نشته. دغه شان الله وایي چې ګورئ په دنیا کې ستاسو سره بظاهر دا باچایی زما ده خو بیا هم تاسو وایئ زموږ د ملک باچا وزیر اعظم شهباز شریف دی، څوک وایي نریندر مودي دی، څوک وایي طیب اردوګان دی، څوک وایي زموږ سلمان باچا دی، څوک وایي محمد دی، څوک یو ذکر کوي څوک بل ذکر کوي. الله وایي ټیک ده دا اصل کې زما څه شته، دا باچایی خو اصل د الله ده. الله وایي لکه څنګه چې د دې درې مالک د پلار سره سیکل موټر سیکل موټر درې واڼه دي خو ذکر د موټر صرف کوي د سواجی نو ولې سیکل ورسره نشته شته، موټر سیکل نشته شته خو ذکر د موټر کوي ځکه موټر هغه څیز دی چې د اولنو د دوانو د پلارانو سره نشته. او اسمان ته خو ستاسو انسانانو رسایي نه کیږي خو بیا هم په نظر راځي نو خیر الله دام نه ذکر کوي. ولی نه ذکر کوي؟ دی وجه نه ځکه نه ذکر کوي چې اسمان ته خو د بندګانو رسایي نه کیږي خو بیا هم دا وایي چې اسمان منګینو عرش هغه ځای دی چې هغې ته د هېچ چا رسایي نه کیږي. او بله ورځ پې ما تفسیر وکړه چې څومره بړایي اونچایي د هغې ده، مسافتونه د دوستانو په مابین کې د هغې د دوستانو په مابین کې په زرګونو دنیاګانې ږده، دومره غټ مخلوق الله پیدا کړلی، عرش مخلوق دی. الله وایي ته خبره د ځمکې کې، ځمکه څه شی دی؟ دا خو وړوکی غوندې کې شیز دی. او ما درته ویلي چې الله دوه ځل څه ستوری ورته وایو دمدار په پښتو کې ورته وایي زموږ پښتانه، دا د دنیا او د نور په مابین کې حایل شوی وایي که دې دنیا ته ټکر ورکړی وی د دنیا ذره به هم نه وی پاتې، دومره غټ ستوری. نو ته د دنیا خبره کې دا خو یو ورکوټی غوندې کې شیز دی چې دا ای باچا دی دا غرور کې، او اسمان ته خو ستا رسایي نه کېږي خو بیا هم په نظر درته راځي. زه رب په هغه عرشم غلبه لرم، الرحمن علی العرش استوا، زه الله په هغه عرش غلبه لرم چې هغې ته ستا د نظر رسایي م نه کېږي، ستا رسایي خو لرې خبره ده، د نظر رسایي دې م ورته نه کېږي. نو د الرحمن علی العرش استوا اصل مراد علماو دا اغستی دی. لکه وین زراله نبی علیه السلام ته تپوس وکړه این الله، په دې زما بیان دی هغه وګورئ این الله، هغې کې ما ټول سوالات جوابات کړلي الله چرته دی؟ نو وین زه ورته وایي فی السما، په اسمان کې. بس الله په اسمان کې خو نه دی یوازې، الله خو هر ځای دی، په عرش هم غلبه ده، عرش هم د هغه په احاطه کې دننه دی، هغه خالق دی. لکه مفتی حسن ندیم واجدي صاحب آسان مثال ورکوي چې کمپیوټر ما پیدا کړ نو زه د کمپیوټر نه بار یم، کمپیوټر کې دننه نیم، مخلوق الله پیدا کړل الله مخلوق کې دننه نه دی. د دې دا مراد نه دی چې الله په عرش ناست دی ځکه عرش مکین دی، لکه زه دې کمره کې ناست یم زه مکین یم، او دا کمره چې دی دا مکان دی، نو مکان د مکین نه غټي که الله په عرش ومني چې په عرش ناست دی خو مکین شو الله، او عرش ولا مکان شو، نو عرش د الله نه غټ شو. لږ غور او فکر نه مسلمانان کارالي خپل عقیده صحیح زده کوي، الله هر ځای دی، په عرش هم غلبه ده، په دنیا هم ده، د هر څه په احاطه کې دي. لکه زما ته میږي په دې خپل لاس کې مثال په تور باندې کېنوه، میږي ته څومره موړې ښکاري، جی دا بند دا بند دا موړه دا موړه، میږي ته دا څومره ډېر ښکاري او ما ته څه دي؟ نو الله جل جلاله هغه د هر څه هغه ته بالکل داسې دي. اوس میږي نه که ته تپوس وکړي دا زموږ چې کوم عقیده ده چې الله هر ځای دی، چې عباد دلته دی که نه دی؟ نو میږي وایي چې عباد دلته دیم او نم دی. ولې؟ په کم زګین کې چې میږي دی په هغه زګین کې عباد نشته، او په کم زګین کې چې میږي دی په هغه زګین باندې زما غلبه هم د ځینه. آسان مثالونه موږ ته الله پیدا کړل دي، عقل موږ له الله را کړل. زما مراد دا چې عرش دا یو لوی غټ ځای د ټولو نه الله چې پیدا کړل دي دا مخلوقات، نو عرش یې پکې پیدا کړل دی، دا د ټولو مکاناتو آخر دی، کعبه مکان اول دی، عرش مکان آخر دی، او دا د ټولو نه غټ دی،
دا د ټولو نه غټ دی عرش. نو په دې عرش باندې د الله جل جلاله غلبه ده. د دې اصل کې د الله بړایي مراد ده، د دین دا مراد نه دی چې الله په عرش ناست دی. نو دا د اویس اقبال ملحد سوال وسې ورته تاسو اردو کې وایي، تاسو ورته څه زبان کې وایي، هر مسلمان ولې جواب تاسو ورکولی شئ. ما په تاسو باندې شي پرېښود. چل جی آ جاؤ. عین الله د الله نبی تپوس وکړو وینځئ پیس سما په اسمان کې دی. نبی علیه السلام ورته وایي دا وینځه مسلمانه د آزاد که وس الله اسمان کې د وینځي ولې دا جواب ورکو. د دې سوال جواب هم زما په هغه تقریر کې موجود دی. ډېر غټ ټیمالي ډېر جوابات بیا زما ذهن ته راځي. هلته دی صرف پر دو ټوک الفاظو کې تاسو دومره یاد ساتئ چې څومره د انسان ذهني دومره انسان مکلف دی. د هغې ذهن دا و چې الله جل جلاله په اسمان کې د صرف دومره ذهن لکه تاسو د ماشوم نه تپوس کوئ الله چېرته دی؟ بر اسمان کې دی. وړوکی دا وایي بر اسمان کې دی الله. نو الله صرف په اسمان کې زموږ خلک دا نه وایي چې حاضر ناظر الله ومنه. صفا خبره وکړه حاضر ناظر ومنه. نو حاضر زه دلته حاضرم یم، ناظر لیدونکی یم. حاضر ناظر خوالی چې ذات هم کنه. اوس تاسو په بل ځای کې ناستئ، زه هلته حاضر ناظر نه یم، زه صرف په خپله کمره کې حاضر ناظر یم. نو که صرف پارش باندې مني صفا د عقیدو ټول کې نو د غلطو عقیدو والا نه په مسلمانانو کې ځان وساتئ. لکه اویس اقبال چې څنګه د ځان د قرآن ترجمه او تفسیر کوي او بیا په غلطۍ کې لویږي، داس په دې مسلمانانو کې هم ډېر دي. دا تاسو چې علما وایي چې تفسیر او تشریح چې د صحیح عالم نه وکړي چې هغه بالکل په قرآن حدیث باندې پیږي، نو به تاسو صحیح عقیده بیان کړي چې کله تاسو د خپلې صحیح عقیدې پته ولګي د هر سړی بیا مفتی شمایل ندوی دی او هغه بحث کولی شي، د ملحد سم کولی شي، د کافر سم کولی شي. کمه خو صرف د دقې دی کنه چې موږ هر سړی وایي قرآن په خپله ترجمه کوو. اویس اقبال هم د دې معنی دا وکړي چې الرحمن علی العرش استوی، الله په عرش ناست دی، حالانکه د دې هرګز دا معنی نه. نو چې انسان څومره مکلف وي دومره الله جل جلاله رانیسي. لکه د دې آسان مثال اشرف علي تانوي صاحب ذکر کړل او هغه ډېر په ښکلي انداز دا ذکر کړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل روایت دی چې یو کس مړ کېدو بچو ته دا وصیت نصیحت وکړ بخاري شریف کې دی چې زه مړ شم نو زما جسم به وسوځي او ایره به چې تیزه هوا او سمندر ته به والوځوي. د هغه ذهن صرف دومره چې زما ذره ذره لاړه شي په پلان کې زګین کې ولګي، نو د هغه عقل دومره. اوس الله را ژوندی که ورته ویل څه وجې نه دي بنده دا کار کړی، ذرات ذرات یې ولې د جسم را یو ځای کړو. الله قدرت لري او ورته ویل الله ستا د هرې د وجې نه، نو الله جل جلاله ورته ویل زه ما معاف کړي. اوس خو بظاهر دا کفر موږ ته ښکاري که نه، د ده یې سړي دا عقیده نه وه چې ولې الله د ذرې ذرې نه انسان را یو ځای کوي را یو ځای کولی شي. الله په دې قدرت نه لري، خو د هغه عقل دومره، نو انسان بقدر عقل مکلف دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مرحله الله دې عمل کول توفیق راکړي انشاءالله. باقي جوابات به بیا آینده کې ذکر کوو. آخر دعواهم